حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کوي دا حدیث د دې حدیث موضوع ده چې کله یو سړی جنوبي هغه باندې غسل واجبي او دی بیا وایي چې زه خوراک کوم یا زه څښاک کوم یا زه دوباره بیا وده کېږم خو غسل پې واجب دی نو آیا دا کار جایز دی او که جایز نه دی نو عایشه به روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې به و اذا کان جنوبا چې کله به پې غسل واجب و نو فاراد ان یاکل او ینام توضأ وضوءه للصلاة نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله بیا د خوراک اراده کوله یا به دوباره د خوب اراده کوله نو اودس به یې وکړو لکه څنګه چې د مانځه دپاره خلک اودس کوي نو دغه شان اودس وکړه او بیا متفقون علیه حدیث دی بیا وده شه هغه کار کوه وروسته غسل ښه په قلاره وکړه دې حدیث هم دا معلومه شوه چې په چا باندې غسل واجب شي نو ډایرک فورا په هغه ټیم باندې کول واجب او لازم نه دي اولا خبره ده چې په هغه ټیم باندې وکړي خو که چېرته څوک